بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء ركو نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم حكم كيتاست الله استاست أولاد بباركي للذكر مثل حظ الأنثيين چې د پاره د سړي په مثل د حصې ده د دوو ښځو برابر. للذکري د پاره د سړي مثلو په مثل حظوي د حصې الانثیین د دوو زنانو ده، یعنی د سړي حصه د دوو زنانو برابر ده. فإن كن نساء پس کچری خزي یعنی لونه فوق اثنتين زیاتی د دوونه فلهن ثلثا ما ترک نو د دوی حصه ده په دریو کې دوه حصې یعنی 2/3 ما د هغه مال نه ترک چې پرېښودی وي مړي. ترکه د مړي پرېښودي مال ته وایي. وإن كانت واحدة فلها النصف او کچری وارثه یوه ښځه یعنی یوه لور ده، نور بچي نشته، زامن نشته، صرف یوه لور ده د یو سړي یو ښځې. فلها النصف نو د دې حصه ده د ټول میراث نیمه، د ټول میراث نیمه برخه غونډه د یوې لور ده. خلک وایي میراث دی که نه، میراث نشته، قرآن وایي نیمه حصه ده. ولی ابویه او د پاره د مور او پلار حصه ده، د مړي د مور او پلار حصه ده. لکل واحد منهما السدس د هر یو د دوی دواړو نه شپږمه حصه ده. مما د هغه مال نه ترکه چې پرېښي مړي، چې مړي پرېښودي کم مال. ان کان له ولد کچري د دې مړي اولاد بچي شته، مال تې پاتې شو، نو د مور او پلار به شپږمه حصه وي. فإن لم يكن له ولد پس کچري نه وي د دې مړي اولاد وورثه ابواه او وارثان د دې مړي صرف مور او پلاري فلأمه الثلث نو ده د مور د پاره درېمه حصه باقي د پلار ده. فإن كان له إخوة پس کچري د دې مړي رونه خویندې فلأمه السدس من بعد نو ده حصه د مور د پاره شپږمه من بعد وصیة یوصي بها او دین وروسته د ادا کولو د وصیت نه چې کړی وي وصیت په هغې سره، او یا رستو د قرض نه، او دین یا د قرض نه رستو، قرض د ورکولو نه رستو. آباؤکم پلاران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو لا تدرون نه پوهیږئ تاسو ایهم اقرب لکم نفعا چې کم یو د دوی نه زیات نږدې دی تاسو ته په لحاظ د فایدې د نفع په لحاظ سره. فریضة من الله د فرض حصې دي، مقررې حصې دي د الله د طرف نه. ان الله کان علیما حکیما بېشک الله پاک دی پوه او حکمت والا. ولکم نصف ستاسو د پاره نیمه حصه ده ما د هغه مال نه ترکه چې پرېښي وي ازواجکم ستاسو بیبیانو د ښځې نه مال پاتې شو. نو الله فرمایي د خاوند پکې نیمه حصه ده. ان لم یکن لهن ولد کچري نه وي د دې ښځې اولاد. فإن کان لهن ولد پس کچري د دې ښځې اولاد بچو والا مور ده مړه شوه فلکم الربع نو ستاسو د پاره حصه د څلورمه، خاوند ته به څلورمه حصه میلاویږي. مما ترکنا د هغه مال نه چې پرېښودي وي دې ښځې من بعد وصیة یوصین بها او دین وروسته د وصیت د ادا کولو نه چې وصیت یې کړی په هغې او د قرض ادا کولو نه وروستو. اول به قرض لرې کېږي، بیا به وصیت لرې کېږي، نو که بیا څه پاتې شو نو هغه به بیا تقسیمیږي. ولهن الربع مما ترکتم او د ښځو د پاره څلورمه حصه ده د هغه مال نه ترکتم چې پرېښودي تاسو، یعنی خاوند پرېښودی. ان لم یکن لکم ولد کچري نه یي ستاسو اولاد، د خاوند بچي نشته دی، شنډې ښځه ده چې خاوند مړ شو، ښځې ته به د ټول مال څلورمه حصه میلاویږي.
فإن كان لكم ولد پس کچری تاسو لره اولاد فلهن الثمن نو بیا د حصه د دې ښځې اتمه مما ترکتم من بعد وصیة توصون بها او دین د هغه مال نه چې پرېښودی تاسو وروسته د ادا کولو د وصیت نه چې تاسو وصیت کړی په هغې سره او د قرض ادا کولو نه پس وإن كان رجل يورث کچری یو سړی چې میراث تقسیمیږي کلاله مطلب بې اولاده او بې موره بې پلاره هغې ته کلاله وایي او امرأة وله اخ او یا یوه ښځه دغه شانتې ده یعنې کلاله ده وله اخ او یې ده لره یو ورور او اخت یا یوه خور فلکل واحد منهما السدس نو د دې هر یو د دې دواړو نه به شپږمه حصه وي فإن كانوا أكثر من ذلك پس کچری دا رور او خور د کلالې ډېر یعنې زیات د یو نه ګڼ وروڼه خویندې دي فهم شرکاء فی الثلث نو دا ټول به شریکانې په درېیمه حصه کې من بعد وصیة یوصى بها او دین غیر مضار وروسته د وصیت ادا کولو نه چې وصیت شوی په هغې سره او د قرض ادا کولو نه پس غیر مضار چې نه یې نقصان رسونکی چې نه یې ضرر رسونکی وصیت وصیة من الله دا حکم دی د طرفه د الله نه والله علیم حلیم او الله پوهه دی او صبرناک دی تلك حدود الله دا حدود دی د الله ومن یطع الله ورسوله او څوک چې ومني حکم د الله او د رسول د هغه يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها داخل بکی هغه لره داسې جنتونو ته داسې باغونو ته چې بهیږي بلاندې د هغې نه نهرونه او همیشه به یې په هغې کې وذلك الفوز العظیم او دا لویه کامیابي ده ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده او څوک چې نافرماني کوي د الله او د هغه د رسول او اوړي د الله د حدودونه يدخله نارا خالدا فيها نو داخل به یې کي اور ته چې همیشه به یې په هغې کې وله عذاب مهین او د ده دپاره عذاب دی رسوا کوونکې ذلیله کوونکې په دې رکوع کې د میراث د تقسیم ذکر دی او دا ډېر جور او په علم کې د ټولو نه ګران علم د میراث علم دی ځکه چې د دې ډېر زیات حصې او لکه د دې دا تقسیم او بیا په دې کې دننه د هر یو خپلوان او رشته دار هغه ټول دا ډېر زیات جوړ علم دی نو پاک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ترمذي شریف حدیث دی چې فرایض او قرآن په خپله زده کړئ او خلکو ته یې وښایئ ځکه چې زه وفات کېدونکی یم په دې رکوع کې الله رب العالمین فرمایي چې الله تاسو ته حکم درکوي چې د اولاد په باره کې چې د سړي او د ښځې د حصې دلته الله رب العالمین ذکر کړی دی چې د سړي حصه چې ده د دوو ښځو برابر حصه ده د سړي حصه د دوو ښځو برابر حصه ده لکه چې دوه ښځې دي یا څلور خویندې دي یا درې خویندې دي دوی ته به 2 روپۍ میلاویږي نو رور چې وي نو هغه ته به 2 روپۍ میلاویږي لکه د هغې ډبل ده او دا ځکه چې په خانداني ژوند کې شریعت نارینه باندې د ګټې وټې ذمهداري اچولې ده په زنانه یې نه دی ایښي د دې بوج نه یې زنانه خلاصه کړې ده بېله د چې څوک په خپل طبیعت باندې جاب کوي یا خاوند معذوره دی جاب کوي یا څه کوي خو اضطراري حالتونه دي هغه بیل د اسلام اجازت هم بیا ورکړی د پردې او د شرعي حدودو دننه خو ذمهداري د سړي ده نو په دې وجه د انصاف هم دا دی ځکه چې نفقه میراث مهر دا ټول خو د سړي باندې دا بوج دی که نه په ښځه باندې خو دا بوج نشته که نه ښځه خو مهر نه ورکوي سړی مهر ورکوي که نه نفقه ښځه خو نه ورکوي سړی ورکوي که نه دغه شانتي د ټول نو په دې وجه باندې د ښځې له الله رب العالمین د سړي په نسبت د حصه کمه ورکړې ده بیخي نه ده پرېښودي خوشحاله کړي ده الله پاک پوهه بادشاه دی ځکه چې ما تا پیدا کړي یو نو هغه زموږ د احساساتو د جذباتو هم خیال ساتي که نه خو ښکلی قانون دی د الله پاک د اسلام په د هر چا پکې د هغه دغه حالاتو مطابق خیال ساتلی کېږي که نه دا خو د مغرب پروپیګنډې دي او
چې ښځه دا ده او ښځه اسلام دا چل کوي او دا خو ټول غلطې نارې وهي. الحمدلله موږ له اسلام حق را کړی دی، موږ له اسلام عزت را کړی دی زنانو له. بیا الله رب العالمین فرمایي چې که چېرې یوه ښځه صرف لکه یوه جینۍ ده، یوه لور ده د چا او نور زامن یا نور بچي نشته دی، نو خلک وایي دا میراث دی او میراثیان به یې مال اخلي. نه، قرآن څه وایي؟ فلها النصف، د ټول مال نیم غټ مال حصه داره دا ده. دا باقي چې دی به نو رشته دارانو به تقسیمیږي، خو اول به د ټول مال نیمه چې ده هغه به دې جینۍ له ورکړی کېږي. او اوس که یوه جینۍ نه ده او ډېرې جینکۍ دي که نه، نو 2/3 حصه ده. سوچ وکړئ ټول مال به 3 حصې شي، نو 2 حصې به چې دی نو دا خویندې والي، او دا یوه حصه چې ده هغه په نور میراثیانو باندې تقسیم شي. نو بیا پکې د هلک او د جینۍ خو ډېر بیان نشته دی، خلکو ځان له بس چې هلک نه شي او د چا صرف لوڼی جو بس داسې چل کوي لکه بس دا خو ډوب دی او د دو میراث به جو تربوران اخلي او پته نشته پښتنو زمونږ پته نشته څه خبرې کوي که نه. نو اسلام څونه ښایسته قانون را ایستی دی که نه. الله پاک موږ ته په قرآن کې د هر چا بېله بېله برخه واضحه کړه چې دا جګړه ختمه شي. دغه شانتې د مړې مور او پلار هر یو به د شپږمې حصې حقداري. که د بچي دغه نه اولاد نه نو بیا مور چې ده نو هغه د 3مې حصې ده او باقي به پلار اخلي. تاسو وګورئ په خوله باندې خو 3 حصې لږه ښکاري که نه، 3 لکوټي دی او 6 ډېر دی که نه، 6 لکه 6 ډېر ښکاري، خو په حصو کې چې 6 حصې شي یو څیز 6 برخې که نو لږه ده که نه، او چې 3 حصې کې نو لکه بس فرض که 90,000 روپۍ دي، نو چې دوی 3 حصې کې نو 30 نو 90 به شي، نو 30,000 روپۍ به ستا ورسي که نه چې 3مه حصه تو اخلي. خو کله چې تو دا 6 حصې کې که نه، نو په خوله خو 6 ډېر شو او 3 کمه وه، خو حصه څونه شوه؟ دا به 15,000 بیا راځي. پوه شوې په خبره باندې؟ او دلته د وصیت ذکر دی. نو د وصیت چې دی نو پاک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که څوک وصیت کول غواړي نو په هغه دې 2 شپې داسې تېرې نه شي چې د وصیت لیکلی نه وي. لکه د ځان سره وصیت ولیکه چې سر په ذهن کې دی هغه ولیکه، ځکه چې د مرګ څه پته لګي. او بل دا چې د وارث په حق کې وصیت جایز نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اخري خطبه ورکوله که نه حجت الوداع، نو په هغې کې دا وفرمایل چې د هر چا دپاره الله پاک حق مقرر کړی دی، نو اوس د وارث په حق کې وصیت جایز نه دی. وصیت په تو هغه چا لکې که نه، لکه اکثر په دغه کې دا طریقه چې اوس یو پلار دی د هغه 3 بچي دي، ناڅاپه یو زوی چې دی مړ شو، ټیک ده، زوی مړ شو، نو بیا هغه میراث چې تقسیمیږي او په 2 زامنو تقسیمیږي، ځکه چې 3م زوی خو یې مړ دی که نه، طریقه دا ده که نه. خو د دغې مړ زوی نوسان وسي دي، نو وسیله خو د زوی په شانتې حق نه ورکړي کېږي، حق 2 به یې میراث اخلي. لہذا دې پلار له پکار ده چې کوم زوی د مړ شو چې د هغه ضرورت یې نوسان وسي، ښځه یې کونډه یې که نه، کونډه یې ګوري، نو هغو له دې بیا د لکه دا وصیت ځکه یادوي که نه، نو داسې مستحقینو له دې ورکي یا د هغوی په باره کې وصیت وکړي، نو خیر دی، هغه کولی شي که نه. اوس د دې زوی په حق کې به وصیت نه کوي، ځکه چې هغه ته خو الډي به حصه میلاویږي که نه. پوهېږئ په خبره باندې؟ نو ځکه الله پاک وصیت یاد کړی دی، او وصیت اخري حد چې دی هغه 1/3 دی. لکه په 3مه حصه کې دی دغه کولی شي وصیت، او د 3مې حصې نه زیات چې دی نو وصیت نشي کولی. پوه شوې؟ لکه د ټول مال 3مه حصه چې دی نو هغې کې وصیت کولی شي. کله کله مور او پلار په دغه کې راشي او په د یو زوی نه خوشحاله یا د یوې ګور نه خوشحاله یا داسې که نه، یا د یوې لور نه خوشحاله یا د بلې نه خفه یا ټول په یو پسې ولیکي یا ټول مال یو له ورکوم. نه نه نه، دا څیزونه نشته، دا حرام دي. د دې بې انصافۍ نه ځان ساتئ. څوک چې کوي نو ګناهګارېږي. او که فرض که تو وصیت نه کې او هسې وې چې یاره زما دا یو بچی غریب دی، زه دله مال ورکول غواړم، تو په خپل جمدانه اوس زما خپلې پیسې دي، زه خو مړه نه یم، زما خپلې پیسې دي، زما فرض که بنګړې په لاس دی او زه وایم چې زما دا یوه لور غریبه ده، زه به دا بنګړې د خپلې یوې لور له ورکړم، بلکل یې ورکولی شي. خو دا کار دې ته به خیال کوي. اوس چې څوک مستحق او حاجتمن هغه خو بېله خبره ده، ځکه چې د مور په اولاد باندې زکات نه کېږي، د مور او پلار، او د اولاد په مور او پلار باندې زکات نه کېږي که نه. نو ظاهره ده ته به ورسره خیر ښېګړه کې، خو که نور بچي دي خفه کېږي نه پوهېږي جو بیا خیر دی. خو دا خبرې ته به هم خیال کوي چې هسې نه تو د یو نه خوشحاله یا وچ پوچه دومره زیاتې وکړې چې تو یو له ورکې او نور پاتې کړې، نو د دې نه جنګ او فساد او بې اتفاقي او ورانې په خاندان کې راځي که نه، میندې بچوړو په دغه کې پلارو بچوړو
خویندو ورونو په منځ کې لکه یو سړی و نو نبي صلی الله علیه وسلم ته راغی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خپله د سورلي چې د خپل فلان کې زوی له ورکوم نو نبي صلی الله علیه وسلم ته فرمیل ستا نور بچوړي شته وې هغو له دې هم ورکړي ده نو ویې نه نو نبي صلی الله علیه وسلم ته فرمیل چې بیا د الله نه ویرېږه او په بچو کې انصاف کوه نو لکه دې خبرې ته به هم خیال کوئ بې انصافۍ نه به هم ځان بچ کوئ لکه داسې کار به هم نه کوئ او دغه شانتي بیا چې کله میراث شي نو چې کله تاسو میراث تقسیموئ د ټولو نه اول چې د درېیمې حصې نه کم وصیت یو ډېر نه او د وصیت لیکلی نو وصیت پې لرې کېږي او اول به ترې قرض ادا کېږي د قرضداري قرض چې په چا باندې پروت وي که نه د دې قرضداري به نبي صلی الله علیه وسلم به تپوس کوو چې په چا به قرض و نو نبي صلی الله علیه وسلم به یې جنازه نه کوله لہذا په ځان باندې قرض مه پاتې کوئ کوشش کوئ چې د قرضداري قرض چې دی هغه ختم کړئ نو ځکه چې میراث هغه ته تکلیف رسي نو چې څوک مړ شي نو اول به نبي صلی الله علیه وسلم ته قرض چې و نو هغه به یې ولا ادا کړو نو تاسو هم د خپل طریقه هم دا ده چې اول ته قرض ادا کړئ او بیا وصیت پس د هغې نه بیا میراث تقسیموئ او بیا دا هم الله فرمایي چې که رور خور وي نو د مور حصه بیا د درېیمې حصې په ځای باندې شپږمه شوه که نه نو دا کومه شپږمه حصه چې د مور نه اخیستلی شوې ده دا به د پلار په حصه کې شامله شي ځکه چې د رور خور موجودګي چې کله وي که نه نو د پلار ذمهداري خو بیا ډېره شي که نه مثال کې لور زامن هغه ته حواله دي که نه پلار ته نو که د مړي رور خور ژوندي نو د خویندو وروڼو پکې بیا حصه نه دا خبره یاد وساتئ بیا پکې د خور رور حصه نه کله چې د مړي رور خور ژوندي وو لکه په خبره باندې پوه شوئ مطلب دا چې د مړي یو رور مړ شو او د هغه بله دوه خویندې دي او یا درې وروڼه دي که نه نو د مړي په میراث کې دا رور خور نه علي ځکه چې پلار یې شته نو په پلار ذمهداري ده که نه د دې خویندو وروڼو ذمهداري نو دا مړی چې دی نو مور له به ترې ورکړلی شي او باقي به ټول مال چې دی هغه به پلار له ورکړلی شي بله دا چې که د سړي یوه ښځه وي که مطلب که د سړي یوه ښځه او که ډېرې ښځې وي خو چې د مړي اولاد و نو اتمه حصه یې ده لکه دا اتمه حصه به په دې ټولو ښځو باندې تقسیمېږي که یوه که دوه که هر څه یو شان به پرې تقسیمېږي او که د مړي اولاد نه و نو بیا به څلورمه حصه بیا په ټولو باندې څلورمه حصه تقسیمېږي نو په دې رکوع کې خبره دا ده چې کم په دې کې د حصې مقرر شوي دي نو دا خو مونږ صرف هغه ډېر ضروري او مطلب هغه ظاهري خبره وکړله که نه په دې کې دومره ژوروالی دی او دومره ډېر زیات تشریح ده په دې کې چې که مونږ پې ورځې تېرې کړو هم هغه نه خلاصېږي که نه به هر حال خو الله دې چاته څوک نه پاتې کوي خو چې داسې څوک وفات شي او د میراث مال پاتې شي نو د هغې به خامخا بیا د عالمانو نه تپوس کوئ چې د قرآن په طریقه باندې تقسیم وکړلی شي الله دې زموږ د ټولو په حال رحم کړي آمین